کله چې د مخلوق په لاس کې عارضي رزق شي الله رب ډېرې غټې خزانې دي چې په خپله رزق ورکې او چې مخلوق ته په حواله کړي که نه د تاسو وګورئ ښه الله ای الله ښه دی چې د مخلوق د رزق دا تقسیم نه دی ورکړی دا ویډیو تاسو وکړه که نه زړه مې ډېر درد وکړو په دې دوه ملکونو زه ډېر زیات خفه کېږم یو افغانستان او بل پاکستان بیا په دې کې خاص کر پښتانه ځکه چې ډېر زور اخلي هسې یو خبره مې مخې ته راغله که نه الله جل شانه د رزق دا فیصله او د رزق چې دا کم بندوبست دی د مخلوق داسې ارزش باندې طور ورکړی د خیال یې کړی نو تاسو وګورئ که نه الله یقین دې زړه مې درد وکړو بس دی چې دا غریبانان ګوره ټول نه مخکې بیا موږ دا غریب نه دا غریب چې کم دي که نه خیال یې کړی که نه په دې جلسو کې پلانې زنده‌باد او ډینګرې زنده‌باد روډونه مو له ما ورته بندو خیال یې کړی که نه مړه په هر ځای وله ما ورته ورځو جګړې وله ما ورته کوو هسې ونه شو خیال یې کړی که نه د یو بل مخې له ورځو دا د دې مشرانو د وجې نه او مشران بیا څه کوي مړی د یوې خېټې بندوبست هم زما په منډو باندې بیا کېږي زه یوې تروړې پسې بیا منډې وخم دا ولې دا مین پوینټونه پکې څه دي هسې څومره سیاستدانان مونږ ازما وکړه مړه هسې خیال یې کړی که نه څومره هم ازما وکړه او هر یو ازمو د هغې باوجود زموږ حالات سیټ کېږي نه بیا خاص کر ماشاءالله پښتانه دي پښتانه په دې زنده‌باد او مرداباد کې بیا ډېر سیوا دي اوس په دې کمنټس کې ګورئ ښه یو به پلانې بل به پلانې زه خو دې حد ته راورسېدم دا هر حکومت مې ولید جي خو زمونږ په حکومتونو باندې مکمل 100% یقین ساز شوی دی ګوره زه حکومت ګورم زه حکومت ویم چې دا پلانې راشي ډینګرې راشي زما حالات په سیټ شي خو خپل عملونه نه ګورم جي زما عمل دقه شان به ما ورته په قطار کې ودرېږو ښه دقه شان به ما ورته بیا په تروړو پسې منډې وخو دقه شان به ما ورته د دې غیرو خلکو قرضدار یو مړه خزانې زما دي او قرضونه مال راکړي خیال یې کړی ای ربه اسې سوچ وکړو چې الله جل شانو څنګه عجیبه رزق دی خپل مخلوق له ورکوي خو چې کله مخلوق ته په حواله کړي نو بیا دقه لیې بیا دقه جګړې وروره بیا مخ ملازي په میلونو کې په خپل لیدلي په خپل هغه دا اوس هم دا وړه شاټ اوس ټایم کې ډېر زور راغستی یو مخ مروت والا کس په رالی او وردننه به شو او بس یې وړه بیا چوت کړه او بیا به تلو او دنیا دا خلک به ورته ولاړو او هغه به جناب خپل ګاډی ډک کو او وی به وړو خپل خپلوانو له بیا رزق ورکو نه ربه ستا نظار شم دا ټولو نه مخکې خو زموږ عقیدې نه دي عقیدې دا ټول په اسبابو باندې دي حکومت به راځي دا به کېږي پلانې به راځي دا چل به وشي دا چل به کېږي ټول هم ګورې ازما وکړه ښه هر چا له خپله موقع میلاو شو خو تاسو ولیدل جناب غریبي ختمه شوه قرض ختم شو کرپشن ختم شو دو نمبری ختم شو قتلونه ختم شو رشوتونه ختم شو جناب چې څوک چاته ولاړ نه یقیني کو خپل ډیوټي په صحیح طریقې کوي لکه د نور به څومره ازما وه د خپل عملونو ته د متعلق سوچ وکړو اوس ګوره په دې کمنټسو کې ماشاءالله یو به پلانې او بل به ډینګرې پلانې او ډینګرې او لاسه به کې ماته هم کنسل کوي خیال یې کړی چې به یې راټینګي نو قسم دې دوی قنوت هم ولا چاله نه ورځي یقیني بس هغه کلمه ولا هم نه ورځي نو غرض مې دا دی جي کو چې د الله سره ما ورته تعلق نه کوو که نه به یو خو زما استاد غریب نه دي ماشاءالله ما ورته بیا ټول نه سیوا چغې وخو خیال یې کړی دا ما ورته چې به د وړو پسې دا منډې ترړې وخو که نه نو زیات تر چغې بیا ما ورته د خلکو له وخو د حکمرانانو له وخو پلانې زنده‌باد او ډینګرې زنده‌باد هر یو شی وله بیا بندو خیال یې کړی که نه لکه زما خو لکه منډه ترړه والې که نه زه ځم په دې خپل علاقه باندې دلته میلونه دي او سهار چې ځمه نو دنیا تور سرې په دې روډونو باندې ناست دي د وړې شانتې خېټې په فکر کې منډې ترړې وای هغه رب دې مخلوق ته لږ شانتې د اسیس په حواله کړی دی نو بس په قطارونو کې دي په لاین کې دي او په ټرکونو کې په هر شیز پسې به منډې وکړو بس الله دې موږ معاف کړي یار دا حالات په کله زموږ سیټ کېږي پته نه لګي یار غټ شو پکې دا د بچو پلاران شو پکې خو حالات بس دغه پریاد